واقعا شپږ پنځوستم دی پس د سورۃ الرحمن نه او نزولا دا سورۃ شپږ څلوېښتم دی پس د سورۃ طه نه نازل شوی دی. ربط او تعلق د مخکې سورۃ سره دا دی. مخکې سورۃ الرحمن کې اخر کې وی تبارک اسم ربک، دلته په تفریق چې فسبح بسم ربک العظیم چې برکتونو والا الله دې نو پاکیم د الله بیان کا. یا مخکې صورت کې دو اقسام د جنتیانو ذکر شو، اوس دلته کې الته د جنت دو اقسام، اوس دلته د جنتیانو دو اقسام ذکر کیا. یا الته عقلی دلایل مختصر او دلته تفصیل لې. دعوه د صورت توحید او نه په د شرک په برکات چې برکتونو والا یو الله دی. دارنګي صورت کې کلمات 378 دی او حروف پکې 1703 دي. حاصل د صورت علامات د قیامت او تقسیم د خلقو درې ډلو ته، یو مقربین دي، بل اصحاب الیمین دی او بل اصحاب الشمال. او داغي تفصیل دویمه رکوع کې بیا درېمه کې ادله عقلیه او اختتام د صورت بالتوحید کوي. دیو جن حدیث کې راځي فضیلت کې د دې صورت راځي چې رسول الله فرمایي د چا چې اراده چې دا د اولنو او اخیرنو حالات ولولي نو د دې سورې واقعه ولولي، او د چا چې اراده چې د جنتیانو او د ور والا سټډیو مطالعه وکړي نو د دې سورۃ الواقعه ولولي. دریم د چا چې دا اراده چې د دنیا او د آخرت والا حالات زکی نو د دې سورۃ الواقعه ولولي. دویم حدیث کې راځي امام قرطبي ذکر کوي د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په حواله باندې هغه ما د رسول الله نو اورید چې فرمایلی چا چې سورۃ الواقعه ولوستل خو ګوره کل لیلتین ارشفا هر شپه لولي نو لم تصبه باقه ابدا د تب چرم لوګ نه راځي، یعنی د په مال حال کې به الله برکت واچي او په د باندې به لوګ نه راځي. اوسې کاروبار مونږ دی پوښوي کنه نو بس قرآن وایا نو کار به برابري پوښوي کنه یاره چې وظیفه را کوي کار بند دی کنه وي مخه می بند ده مخه می بند ده پته نه لګي چرته را باندې چا څه کړي دی او کو څه قصه ده نو بس وایا کنه سورۃ الواقعه ماسوتن او تا د قرآن سره ډزي کړي دي نو څه وکای. اذا وقعت الواقعه کلا چې واقع شو واقع کیدون کې ورسا لیس لوقعتها کاذبا نبی د واقع کېدلو د دې د پارا کاذبا من یو نفس دروجن کوونکې تکذیب کوونکې نفسن کاذبا خافزتون کته کوونکې به کافرانو لرا چرته جهنم تا او رافعا پورته کوونکې به مؤمنانو لرا جنت تا. اذا رجت الارض رجا دا اوس حالات د قیامت کلا چې اوجړه کولې شي زمکا پجړه کولو سره وبست الجبال بسا او روان بشي غرونا پر روانې دلو سرا یا زره زره بشي غرونا په زره زره کې دلو سرا پکانت نشب دا غرونا هبا ان گرد منبسا الوزول شوي او خورور وکنتم ازواجا ثلاثه او شیب تاسو درې ډلې پاسحاب الیمین حالات د دې ذکر کوي. پاسحاب الیمین خاوندان د خیل اسوالا ما اصحاب الیمین س خیسته حالات ته د خیلاس والا استفهام دی کنه او د پاره د تعظیم دی س د خحال د خیلاس والا او خیلاس ذکر کا ذکر میمنه برکت ته وای کنه نو خیلاس والا برکتیان دي. واصحاب المشأمه او مشأمه سپیروالی ته وای نو چې په ګس لاس باندې عمل نامه میلو شي نو دا به هم سيو سپیره به د سپیره بچي به نو واصحاب المشأمه خاوندان د ګس لاس والا ما اصحاب المشأمه څه بد حال له د خاوندانو د ګس لاس والا د پاره ما استفهام د پاره د تحقیر دی الته د پاره د تعظیم دلته د ان څه بد حال له والسابقون السابقون والسابقون السابقون وړاندې کېدون کې نیکو ته په دنیا کې نو السابقون الی الجنه فی الاخره مدارک وي
په آخرت کې به جنت ته سي هغه وړاندې کیدونکي. مطلب باچا سے به فرمایل نور الله مرقده ویل سابق قسم سابق دی. صحیح ده کنه؟ سابق هو اسم سابق دی. دنیا کې نیک اعمال وکا نو آخرت به د خیسته شي، آخرت کې به جنت ته ورمخ کې شي. اولئک المقربون. اوس ته د پاره څه دی؟ خوشحالي ذکر کوي چې دغه کسان به نږدې کړی شوي وي الله ته، دی به الله ته نږدې داخله کا. او په جنات النعیم، په باغونو د نعمتونو کې به ثلة من الاولین، لویه ډله ده د اولنو نه، وقلیل من الاخرین، او لږه به د وروستنو نه. څه مطلب دی؟ یو مطلب دا دی چې لویه ډله د اولنو امتونو نه، هغه به ډېري ځکه چې هغه ډېري امتونه وو، او لږه به د دې اخیرني امت نه. یا دویم مطلب دا دی چې دا ټول د دې امت سره لګي چې په دې امت کې د اولنو ډله ډېره او د وروستنو کمه. ولې؟ هغه درې زمانې بهترې وي چې رسول الله فرمایلو چې خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بهترینه په پیړو کې زما پیړۍ ده، بیا چې هغې ته څوک نږدې دي او بیا چې هغې ته څوک نږدې دي، صحابه دي، تابعین دي او تبع تابعین دي. نو دغه درې ډله چې وي دا خلق ښه خلق وو، دا چې کم دی نو جنتیان خلق وو، د یوې لیندۍ خلق وو. او د دې نه بعد ثم یفشو الکذب، بیا به دروغ خواري شي. نو نبی الله رب العالمین وای چې لویه ډله به د اولنو د دې امتي او لږه ډله به د وروستنو د دې امت یا د هر یو امت سره ولګوه چې په هر امت کې په اول کې به ډېري او په آخر کې به لږي. اولئک المقربون. علی سرور موضونه، د دې دپاره لس جزاګانې، لس لس لس. صحیح ده؟ لس 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 تقریبا 10 خبرې دي خوښه. علی سرورین، پاغا تختونو به موضونتون غودلې شوي به جوړ کړی شوي به، تختونه به جوړ کړي او پاغې باندې به ناستي. او متکئین علیها، تکیا لګونکي به په دې باندې متقابلین، یو بل ته به مخامخي ډډه به والي. ځکه دنیا کې ستړی شوی، دنیا کې ستړی شوی، ډډې مډې ډېرې نه والي. نو اوس الله وی اوس ډډه والې ده، صاحب ناست دی او ډډه خو هر څوک نه وایي که نه، پوه شوې که نه؟ ډډه خو هغه سړی وایي چې هغه ښه بېغمه وي. صحیح بېغمه وي جو ډډه ووایي. چې څه دنیا کې ورسره څه غم وي نو هغه ډډې وایي. او به کله پټي پسې ګرځي نو کله کټي پسې ګرځي، نو کله یو سیس پسې منډه نو کله بل سیس پسې منډه. د دې وجې نه ډډې د غریب نه وزګارېږي نه جوړېږي. نو هلته کې به بیا ډډې ته وزګار شي. او دلته وایي متقابلین، یو بل ته مخامخي. ځکه کله کله د خدای د رضا دپاره خلک د یو بل سره ورانه ساتي که نه، پوه شوې؟ و یاره چې هسې مې ورسره لګي، څه خبرې مې ورسره نه دي راغلي، د خدای دپاره مې ورسره لګي، پوه شوې؟ نو یطوف علیهم، دا لاسه کې دویم نعمت دارې. دریم چې چورلې به په دی باندې هلکان. نو څلورم مخلدون، همیشه ځوانۍ والا به وي، بوډاګان کېږي به نه. ځکه نوکرم چې ځواني جو مزه کوي، نو چې بوډا غریبي نو سړی سره لږ بد ښکاري که نه. او به اکوابین، د هغې سره به چې کم دی نو جګونه یي، ګیلاسونه به یي. و اباریق، او جګونه به یي، کوزې به یي. هغه وخت کې کوزې استعمالېدلې، اوس وروره جګ دی، پوه شوې؟ نو جګ به ورسره یو ګیلاس په یو سیب ته به وایي حواله که نه. و کأس من معین، او دا شپږم، او جامونه به یې ډک د شرابونه. لا یصدعون عنها، نه به سردردې راځي د هغې نه. ولا ینزفون، او نه به ترې الټۍ کېږي، الټۍ به هم په سړي نه لګوي، په سر به یې درد هم نه راولي، داسې نشه به یي. و فاکهة، او دا اووم نعمت دی، میوې به یې مما دغه نه یتخیرونه، چې دی غوره کوي. او اتم نعمت دا دی چې ولحم طیرین، او غوښې د مرغانو به یې مما دغه نه یشتهونه، چې دی خوښوي، یعنی د دوی چې کومې خوښې دي. او ما پرون غالبا ویلو چې د څاروي په نسبت باندې د مرغۍ غوښه سي هغه مزیداره یو خوږی. نو ځکه وایي وحور عین، او دا نهم نعمت شو.
او د دې د پاره باغه هوري عین چې هغه به کټورو سترګو والی که امثال اللؤلؤ المکنون پشانت داغ عمل غلرو مکرون چې باندې په پردو کې یو طرف ته عمل غلره ده او بیا په پردو کې لا بند ده جزاء نو دا بدله ده بما كانوا يعملون د دې وجه نه چې دی کوله لسم دا ده چې لا يسمعون فيها لغوا نا بوري پدې کې ابس خبري ولا تقسیما او نه د ګناه خبري دنیا کې خو یو بل سره کینی نو کله د ګناه خبره سٹارټي او کله بچ کم دې ناسبې سلګي ابس خبري پزول خبري وکي و الا قيلا سلاما سلاما مگر وینا به سلام سلام هر طرفنا سلام الله د طرفنا ملائکه د طرفنا یو بل خپل منځ کې بم سلام سلام واصحاب الیمین خاوندان د خیل اسوالا ما اصحاب الیمین صدق حال د خاوندانو د خیل اسوالا او د پارا دا غیر پارم لس جزاګانی پیسې در مخزودو پاغه بیرو بیغنو کې وای مخزود منه چې غنی پکې نه ځکه چې غنی پکې خو به د لاس وګی کنه یادا د مخزود منه چې هغه به د میوونه ډک یا سی بیره بنئ بلکې ډک وي وتلحن او دویمه وتلحن او کېلې به منزودو لاندې باندې یا منزودو د یو بل سره جوختي نو کېلې بم پکې دغه حلوا بم ملاويږي بنده وذل ممدودو دریم او سوري به اوګد یا دا مطلب دی چې سوري به نو آرام والا آرام مراد ځکه سړی ته موسم برابرۍ نو آرام وکي نو چې موسم برابر نه نو بیا چې ګرمي نو وبکه خوب صحیح راکنه نو د دې وجه نه وای چې دا بسیا سیدرین دا ذلین سوري به مطلب آرام به ممدود اوګد آرام به بس مړه پارام بناس کله کله سړی پناستم ستړی شي کنه نو اوړي وروړي پوښوي نو آلته کې و پناست نه ستړی کیږي او داسې باندې چې کونډې مې خوږیږي نو ډېر ناسته نشم کولی پوښوي نو آلته به دا کیسې قطاریم نه یو حوازل ممدود څلورم ومای مسکوبه اوبه به همیشه د پار رواني وپاکیتین کثیره پینځم میوې به ډېرې لا مقطوعه چې نه به موسم ختميږي ولا ممنوع نه به منع کړی شي کله کله دسی چې د میوه موسم لاړې نو چې موسم لاړې نو به ته شونی ولاړی کنه او کله کله دسی چې وزه سید لوی باغ دی خو پر دې ته په ورزینو تعالی درګي ولا ممنوع ال تبا په ګدام نه بس ورځو کتا کو و پروش مرپوا او دالاس کې چې و پروشین او بسترې به مرپوا اوچته یا د پروش نما مراد زوات الفروش چې بسترو والا وي مرفوعه اوچته یعنی دنګي وي ان انشاناهن یقینا پیدا کړی د موږ دی لرا انشاء په یو قسم پیدائش باندې فجعلناهن ابکارا نو ګرځول د موږ دی لرا پیغلی غربان مینا کون کې د خاون سره اطراب او امزولې مطلب دا دی غربن یا مطلب داري چې دا به د خاون سره محبت کې ډیر زیات عشقن یا دا بعض علما وایي چې غربن دیته وایي چې دا به د خاون په مقصد باندې پويږي د تندینه به معلومات کوي چې صاحب نن خپه دی او کسه دی خوشاله پوشي آلته خو خفګان نشته دی کنه او خيار خزم داسي چې اغا پوي خاون ستړی د کار نه راشي د بار نه راشي نو دا ضرورت پته ولګي سړی څه دی ستړی دی نو لاشي نو ګیلاس ولسکی راډه کی دوبو نو هغه وب په اوس کی او بیا چې کم دینو ولا یو کپ چې تیار کی هغه چې د سینې چې سی وبې ښا د منګړو وبنه یو د ټوپکو تیلم نه یا بلکې هغه چې کم دینو سیا هغه د شیخ عبدالشکور صاحب خبره وی لب سوزو او لب دوزو او لبن سوز دے که لبن دوز دے پوش ها لب سوزو یعنی گرم چی شونده سوزی او لبن دوزو او لب دوزو صحیح را چی دا شوندن خلی یعنی پای پا کسی زیادی پوش بکنا او دارنگی چی کمدینو چیم پی لگا برابری صحیح را بیگا ما تا بابا ہوئی
وی یو کپ چای در باندې سکم مارته بابا ما وختي د تراونه مخکې اوس کله او مې زه ټوله راستړی شم نو تراونه مخکې یو کپ چای سکم خو صحیح چای سکم سم چای سکم ها اسې خوا دې خوا چای مې نه سکم مې چې دا توره چای هم پکې لږ ورسیوایي او دغه بله لانجمار نه دی هغه پی پکې ومسئ لږ ورسیوایي نو بس بیا خوند مزه وکړي سړی لږ څه کي دمه کړي اوس نه یادوم ها تراونه بعد یادوم اسه نه چې وایي تفریح کې ورته چای څکي که ښه نو غربا اترابا امزول بی لیصاب الیمین د پاره د خیلاس والا سلت من الاولین لویا ډله بی د ډومبنو خلقونه چې صحابه دي وسلت من الاخرین او لویا ډله بی د رستنو او اصحاب الشمال او خاوندان د غس لاس والا دا اوس ګوره هغه جهنميان ذکر کوي ما اصحاب الشمال سبد حال دی د غس لاس والا د پارا پی سمومین په ګرم باد کې وي یا په ګرم لمبو کې وي وحمیم او په ګرم اوبو کې وي وذل او سوري بي می يحموم د ګرمو د لګونه یا ګرم وي لا باردن چې نه بيخي ولا کریم او نبا عزت مندي د عزت سورې بم نه یو یخ بم نه انهم كانوا یقینا ودی قبل ذالک مخک د دینا مترفینا مالدار یا مترفین دنیا کې مستیانه کولی تکبر وکاو نو زکه دلرال او دی وجنا دا یو وجه شوی ښا چې د سو وجنه به جهنم تزي نو یو دار چې دی په دنیا کې مستی کولا دویم وجه دا وا وکانو دی یسرون علی الهنس العظیم چې دی بټینګ کېدل پاتې کېدل په پلوې ګناه باندې چې شرک دی جلالین وای یا روح المانی وای حج مترفین داره چې الذين يفعلون ما يشاءون هغه ته وای چې سیز لغواړي نو هغه کوي نو دې ته سوې مترفین هو کانو یسرون او دې چې پاتې کېدل به مشواله به کو پلوې ګناه باندې درې موجه داوا قیامت نه مان نو زکه جهنم ترال وکانو د یقولون چې ویل بیا ازامت ناکله چې موږ مردار شو وکنا ترابا او شو خاوري و ازامن وډو کی ائنا لمبعوثون نو آیا موږ برا پورته کولې شو او اباؤنا الاولون او پلاران زمنګړم بني قولو پیغمبر ان الاولین یقینا لړم بني چې دی والاخرین ورستنی لمجموعون خامخا براجم کولې شي الی میقات یوم معلوم پیشې د ورځې معلومه تا ثم انکم بیا یقینا تاسو ای گمراهانو دروجن لاکرون خوراک بکوي دونی د زقمنا پمالئون من حلبتون ډکون کې به د دین خېټو لاله پشاربون علیه سکله بشي په دې باندې د ګرمو بونا پشاربون سکله بشي سکی به شرب الهیم پشان د سکلو د جلوهلی اوخو جلوهله اوخ هغه نه مړیږي په وبو باندې نو دیوم په وبو نه مړیږي خېټه به شناس شي خو مړیږي بنه هاذا نزلهم د دین یوسو کلمه کې چې کوم روجا وکنه نو سړی خېټه به چې بس کنورو مرا چوا وزله به چې نه 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 ورولا چې جام به خپل ته ونی نو بیا بر لری کوله نشه هاذا نزلهم دا د دې مل مستیادا یوم الدین په ورځ د جزا او د سزا باندې نه خلقناکم من تاسو پیدا کړی دا دلایل ذکر کوي او دویم باب پلولا تصدقون ول تاسو تصدیق نه کوئ اپر ایتم خبر را کوي تاسو ما تمنون دا چې تاسو غورځوي پر رحم کې څلور دلایل یو دلیل دا شو چې ګور رحم کې تو ورځي به پکې تدا شکل پیدا کیو کوزي پیدا کو الله وی انتم تخلقونه آیا تاسو شکل جوړوي پدې کې ام نحن الخالقون او کوم پیدا کون کیو نحن قدرنا بینکم الموت من اندازه کړه دې پمن تاسو کې مرګ لرا وما نحن بمسبوقین او نه یو منګه کمزوري یا نه یو منګ عاجزا الا پدې خبره باندې ان نبدل امثالکم چې په بدل کې راول استاد غوندي نور د تاسو په پځې باندې نور پیدا کو یا چې بدل کو تاسو مطلب شکل مسکو بدل کو مسخم کو وانشئکم او پیدا کو تاسو پیما پغه سکیلا تعلمون چې تاسو په نه پويږئ څه مطلب
دنیا کې دې په ناکاره شکل سره پیدا کم، بد شکل دې پیدا کم، یا قیامت کې ناشنا شکل کې دې پیدا کم. ولقد علمتم النشأة الاولى، یقینا پیجاندل تاسو پیدایش لومبنه، فلولا تذکرون، ول تاسو نصیحت نه قبلوي. افرایتم دویم دلیل، خبر را کوي تاسو ما د هغه څه باره کې تزرعون چې تحرسون چې تاسو یې کوئ، دانه تو ورځي او هغه بیا څوک را زرغونئ. انتم تزرعونه، آیا تاسو زرغونوئ دی لره، ام نحن الزارعون، او که موږ زرغونونکي یو. مالک تنزیل والا وی ګوره زراعي زمیدار ته هوا مجازن، الان کې خو کرون کې دی را زرغونونکي خو دې نه دی. ها کده د واخه نو د به چې اره دانه دی وشي پوښ وکنه، کده د خوخه نو د به چې د جوار پټانټه کې دی واته وږي لستی پکې دولستی، صحیح ده، دا خود د خوخه نه ده. لو نشاو کچره منگو غواړو لجعلناه طعاما، خامخا به وګرځو دی لرا وچ ماته، پسولتم او بګرځې تاسو تفکهونا تعجب کوونکی یا غمجن بشئ. انا لمغرمون، چې یقینا منګه خامخا تاوانیان یو، بل نحن محرومون، بلکې منګ محروم او بے نصیب یو. افرایتم الماء الذي، دریم دلیل، خبر را کې تاسو په بار د هغه اوبو کې تشربون چې تاسو اسکئ. انتم انزلتموه، ای تاسو را وروي دی لرا من المزن، د سپین وریځنا، ام نحن المنزلون، او که موږ را ورونکي، دا باران در باندې وای څوک کوي. لو نشاو کچره زمونږ خوښه شي، جعلناه اجاجا، او به ګرځو دی لرا اجاجا ترخی، فلولا تشکرون، نو ولې تاسو شکر نه وباسئ. افرایتم النار التي، څلورم دلیل خبر را کوي په باره د هغه اور کې تورونه چې تاسو بلوئ. انتم انشاتم شجرتها، ای تاسو پیدا کړی د ونه د دې، ام نحن المنشئون، او که منګه پیدا کوونکي یو. نحنو جعلناها، منګه ګرځولې د داونه تذکرة نصیحت و متاعا، او پیدا د للمقوین د پاره د مسافرو. فسبح باسم ربک العظیم، پاکی بیان کا د نوم د رب دی چې لوی ذات دی. فلا اقسم، ز گوا کوم به مواقع النجوم، زایونه د پریوتلو د ستورو. و انه لقسم، یقینا دا خامخا قسم دی، لو تعلمون، کچری تاسو پوهیږئ، عظیم لوی. انه لقرآن کریم، یقینا دا قرآن کریم، دا قرآن کریم دی، په کتاب مکنون، په لوح محفوظ کې دی. لا یمسه، چې نشي رسېدلی دی تا الا المطهرون، مگر پاک ملائکې. ابن عباس صاحب یو معنی دا ده چې نه رسېږي دی لوح محفوظ ته الا المطهرون، مگر پاک ملائکې. یا دویمه معنی دا ده چې نه به مسکۍ دی قرآن لره الا المطهرون، مگر پاک خلق د بیودسۍ نه، بیودسه به نه رالي، که هغه لویه بیودسي ده او که وړه بیودسي ده. یا لا یمسه، نه پوهېږي په مطلب د دې قرآن باندې الا المطهرون، مگر پاک د ګناهونو نه. سورة الاعراف کې ویلو سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، تکبر والا باندې الله وی دا پې نه پوهېږي. دریم څلورمه معنا دا ده چې لا یمسه، نه پوهېږي په قرآن باندې الا الموحدین، مگر څوک موحدین. قرطبی او معالم التنزیل دا معنا کوي. علامه فراوی لا یمسه، نه پوهېږي په خوند د دې باندې الا المطهرون، مگر پاک عقیدو والا. وی د دې د خوند نرسو خبر نه، د دې وجې نه خو اعتراضونه کوي. لوډ سپیکر تیز دی او د ډپریشن مرض ته جوړېږي او پلانې، دا تا ته ډپریشن جوړوي، بل چاته نه جوړوي. دا تا دا خلک په تیاره کې ساتلی دي. تنزیل من رب العالمین، راتلل د دې د رب العالمین د طرفه نه دی. په بهذا الحدیث، آیا په دې قرآن باندې انتم مدینون، تاسو سستی کوئ، یا زاحاک کوئی معرضون، اعراض ته کوئ. وتجعلون رزقکم، او ګرځوئ تاسو رزق من باران. انکم تکذبون، دا خبره چې تاسو درو جنتیا کوئ. یا رزق نه مراد شکر د رزق دی، چې تاسو ګرځوئ شکر د رزق. انکم تکذبون، دا خبره چې تاسو درو جنتیا کوئ. نو فلولا اذا بلغت الحلقوم، فلولا
د دې لولا مدخول هغه رستو ترجعونها دی ښه یعنی په لولا ترجعونها ولې تاسو نه واپس کوئ دا قریب الموت اذا بلغت الحلقوم کله چې ورسیږي روح مړی ته الله وایي که ستا وس کېږي نو چې دته دې الله ته ټکوي که نه نو یو کار وکړه ته دا روح واپس کړه که نه دا وخت کې بیا 11-22 راولې او هسپتال زنده‌باد پوه شوې که نه او دغه وخت کې ظلمنیت انشبت اسفارها الفیت کل تمیمة لا تنفع کله چې مرګ خپلې پنجې خښې کي به یې تعویضونه او ډاکټران او انجکشن او ډریپونه هېڅ هم کار نه ورکوي بیا خبره ختمه نو پلولا ولې نشئ واپس کولی کله چې ورسېږي دا سا او روحو الحلقوم مرۍ د مرۍ رګونو ته وانتم حینئذ او تاسو په دغه وخت کې ورته ګورئ خو ته ګورئ په ټیغو ټیغو باندې خو په ټیغو ټیغو ورته ګوري پوه شوې که نه واپس کولی نشي ونحن اقرب الیه موږ نږدې یو دې قریب الموت ته منکم ستاسو نه په علم او قدرت سره زموږ علم او قدرت دې سره دی ولکن لا تبصرون لیکن تاسو نه وینئ فلولا ترجعونها لولا سره به بیا څه ولګئ ترجعونه ولې نه واپس کوئ ان کنتم غیر مدینینا که چېرې تاسو غیر مملوکین یو معنا ده غیر مملوکین چې نه مملوکان چې ته د الله مملوک نه نو زه واپس یې که که نه یا ان کنتم غیر مدینینا که چېرې تاسو غیر مجزیینا نه بدله درکړی شي چې ته وایې ما ته بدله نه راکولی شي نو زه دا څه که واپس که که دا روح واپس که ترجعونه چې تاسو واپس کوئ که چېرې تاسو رښتینی یې په خپله عقیده کې فاما ان کان درې ډلې هلته ذکر شوي اوس دوباره اعاده دغه درېو ډلو کوي فاما ان کان که چېرې وي دی قریب الموت من المقربین د نږدې کړی شوونه فروح نو تازګي دا و ریحان او رزق دی یا روح منه خوشحالي ده او ریحان خوشبویي ده او رزق دی وجنت نعیم جنت د نعمتونو دی و اما ان کان او کچری وی ده قریب الموت من اصحاب الیمین د خیلا سوالانه نو په سلام لکا سلامتیا دی وستا د پارا من اصحاب الیمین چې ته د خاوندانو د خیلا سوالانه و اما ان کان او کچری وی ده من المکذبین الظالین د دروژنو گمراهانو نه په نزول من حمیم نو ملمستیا د ګرمو بودا و تسلیت جهنم او دن کېدل د جهنم ته دی ان هاذا له حق الیقین یقینا دا سزا او جزا چې دا حق دی او یقین دی یقیني دا پس به اختتام د صورت بالتوحید تسبیح بیان وا به حمد ربک سره د ثنا د رب دی العظیم چې هغه لوی دی امتیازات د سورۃ الواقعہ یو سورۃ ممتاز په بیان د پیرقه ثلاثه باندې دویم سورۃ ممتاز په بیان د نعمتونو د جنت باندې دریم سورۃ ممتاز په بیان د ادله عقلیه عقلی دلایل لتربیت الانسان د پاره د انسان د تربیت څلورم سورۃ ممتاز په ذکر د حالت الموت حالات د موت څخه هغه چې کوم دینو ذکر کا